نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یای که څوک خوشحاله شو په داخلېدو د رمضان باندې یعنې په دې باندې خوشحاله شو شکر د روزه راغله او د روزې په راتګ باندې خوشحاله شو حرم الله جسده على النيران الله تعالی جل جلاله به اسرت حرام کې په اور د دوزخ باندې یعنې دومره غټه فایده ده څوک په رمضان په راتګ باندې د روزې په راتګ خوشحاله وي الله تعالی یې وجود په اور باندې حرام کې دا زړی اور ته نه ورځي وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان نبی علیہ السلام مبارک یای راشي اوله شپه د رمضان د روزې یقول الله تعالی نو الله پاک یای من ذا الذي يحبنا څوک دی چې زموږ محبت لري او روزې ونیسي ونحبه چې موږ د محبت وکړو او جنت ورکړو من ذا الذي يطلبنا او څوک دی چې موږ طلبي یا الله پاک یای فنطلبه نو موږ هغه طلب کوو من ذا الذي يغفرنا او څوک د الله پاک یای چې بخښنه غواړي لما جخار فنغفر له نو زه به بخښنه وکړم د لره بحرمة شهر رمضان ووجد عزت دميات رمضان ونغفر له بحرمة رمضان فيأمر الله تعالى الكرام كاتبين نو الله پاک هغه فرشتي چې په اورو باندې ناست دي کرام کاتبین ورته یایي نو هغو ته امر وکوي په میاشت د رمضان مبارک کې بأن يكتبوا لهم الحسنات هغو فرشتو ته الله پاک وایي ستاسې دغه سړي نیکۍ لیکئ ولا يكتبوا عليهم السيئات او ګناهونه یې مه لیکئ واړه ګناهونه چې لوی ګناه خو لیکل کېږي واړه ګناهونه نه لیکل کېږي ويمحو الله تعالى عنه ذنوبهم او الله تعالی لرې کړه دغو خلکو څخه او ګناهونه د دوی الماضیه تېر شوي دي وروي عن صحف ابراهيم عليه السلام صحیفې د ابراهیم علیه السلام چې دي هغه انزلت لیلة اول من شهر رمضان لس صحیفې په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي دي هغه په اوله شپه د رمضان مبارک باندې نازلې شوې دي پې والتورات لست لیال او تورات چې د موسی علیه السلام باندې نازل شوی ده په شپږم د رمضان مبارک باندې بعد 700 عام وروسته له 900 کلو څخه من صحف ابراهیم علیه السلام یعنې د ابراهیم علیه السلام وخت چې تېر شو 900 کاله وواتو بیا تورات الله جل جلاله ورکو په شپږم د رمضان مبارک کې موسی علیه السلام ته والزبور او زبور چې ده په داود علیه السلام باندې نازل شوی ده لسنتي عشرة لیلة په 12مه شپه د رمضان باندې من بعد التوراة وروسته له تورات څخه 500 عام 500 کاله بعد والانجیل ل18 او انجیل چې ده په عیسی علیه السلام نازل شوی ده په 18 د رمضان مبارک نازل شوی ده بعد الزبور وروسته له زبور څخه یعنې د داود علیه السلام له کتابه څخه ب1100 سنة په 1100 کاله وروسته والفرقان او قرآن شریف چې ده ل 27 منه په 20 د رمضان مبارک باندې داخل شوی ده بعد الانجیل وروسته له انجیله ب 620 سنة په 620 کاله بعد یعنې 620 کاله چې وواتو د عیسی علیه السلام د انجیل بیا الله جل جلاله قرآن په محمد علیه السلام باندې نازل کو په 20 د رمضان مبارک باندې من كتاب الحياة وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ياي أنه قال نهغا مبارك يايشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك وويل يقول من علم أمتي ما في رمضان كشير خبر وايد أمتي ما كم ثوابون دي في رمضان مباركي لا تمنوا نضيب خامخ أرزو كريا وأن يكون السنة كلها رمضان چې دا ټول کال رمضان شي او دا ټول کال روزه بیا هغه به موږ په خوشحاله یو که چیرې دوی د ثواب خبر شي لأن الحسنات فيه مجتمعة
او نیکی په دغه میاشت کې جمع کیږي، وطاعت مقبوله او عبادت په دغه میاشت کې قبول ده، ودعاء مستجابه او دعا په دغه میاشت کې قبليږي چې دعا وکړي، وذنوب مغفوره او ګناهونه په دغه میاشت کې الله تعالی خلکو ته وبخښي.